بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب یو اهم سوال دی چې په دی باندې توسې باقاعده فقهي مجلس چې چرح کړی دو یو خو وخت داس راغلی دی چې هر څوک مړ شي په ټیپک بیا سره ګلون پیړنګ وي چې دا شهید دی دا شهید نه دی دا مطلب غلی ته هم ثابت څوک شهید نه وي خو اخو چونکې بل سوال دی سوال نه تونه دا پښتنه ین کای دی چې کله ورداس وشي چې په ګولو خلک په دماکي شمري بے ګناه یا یو سړی دی په هغې باندې د چا قتل نشته دی او د قتل مستحق نه دی زور چک شه ډاب ډاب مړ یې که ویسا په داسې حال کې باندې آیا د شهید احکام لګي نه لګي ترکي موعده پورا پې لګي آیا دا ته هم غسل ورکول شته که نشته لکه زوی مثال دیر که په دیکاندور دی خپله دیکاندوري کوي یو سړی ویل شي ډاز ډاز مړ یې کو هغې شوکیس نه پیسې ځنه یوسي نو دا شهید شه یا دغې شهید حکم دا سته چې کوم په معاص شمري او په معاص شهید کیږي او په هغې ته غسل نه ورکوي یا جومي سره ورچوي آیا که په دې حواله سره ته د خپل فقهي مجلس دغې ناظرینو سره شریک کې نو تو بیا ډېره مننه وي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب دا واقعات پیش کیږي خو د واقعات د پیش کولو سره سره د نور انسانونو د پورا تر بیا حده پورا د معلومات ذریعہ وګرځي بالکل یې د نو څه دغه چې خلک معلومات ورکړي چې معلومات ځنې جوړ شي. نن سبو داسې حالات دي چې په اصلي په زور باندې د مړولې ډېر زیات واقعات پیش کیږي. بے ګناه کسان واقعتا مړیږي. تو کیسه وکړله فایرینګ وشي او په نه کیسه باندې سره مړه کی دیکاندور د خپل دیکاندورا کوي حال ورشي پښارو کا موټر سایکل تمخ شي ویولي دا واقعات پیش کیږي. نو مفتی صاحب واقعتا چې دا احکامات معلومول بیا ضروری خبره ده. مفتی صاحب په عالم اسلام شي واقعات ډیره پیښ شوي دي خو په ټولو نه اول په دغه قسم چې کومه واقعه پیښه شوه په جنگ اوحد سے پیښه شوه دا بالکل اول واقعه وه او ډیر زیات صحابه په دا موقع باندې 70 کسان شهیدون شول. نو دا واقعه په ټولو نه اول ډیره زیاته دردناکه وه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې وفرمایل چې زملوهم بکلومهم و دمائهم چې دا څومره کسون چې دي خپل زخمی د وینې سره دوی د خپل وینې او د خپل زخمونو سره د په دغه رنګي راکېش. مفتی صاحب پتا وکیا نه ورسته علمونه د دغه وجه معلومه کړله چې کوم سړی په ظلم شي شهید مرګ شي ظلمن قتل شي مرګ لایق نه وي مرګ لایق دی نه وي بیا دا خبره واقعتا دوی چې دا شهید دی د مبارک مرګ میندلی دی دا د پغې رنګ سره د خپلې وینې سره د خپلې جرمې ده دی مفتی صاحب دغې ته شهید حقیقي دغې حکم دا دی اخروي شهیدون خو ډیر دي خو شهید حقیقي د پورا دا دي. البته زه سمعین ته د دغې چې کوم لږ نورې دغې سره تعلق شتي شرایط یې هغې وضاحت وکړه او انشاءالله دا مسلې کوشش دا وکړي چې داسې وضاحت یې وشي چې داسې واقعیا پیش کیږي چې خلک ته لږ د ډېره دا پته لګېږي چې موږ پوښتنه وکړي چې دغې لمبول صحیح دي که لمبول یې صحیح نه دي. مفتي صاحب علیمون فرمایي چې یو خو اړیکه ژڼکی یا لیونی نه وي مکلف وي داسې سړی چې په ستر اودسه کښې داسې زنانه چې په ستر اودسه کښې یا په جومي کښې نه وي دغې نه مسیوه چې څوره کسان په اسلحه سره یا په چوړه سره یا په داسې دریدار غ سره ظلمن قتل شي نو دغې ټولو حکم دا دی د شهید حقیقي چې دا د جومي د زخمي د وینې سره بیس دغه پرېکړې نوې څرنګه مشتوس کوي چې دغه ظلمن دی که دا ظلمن نه دی.
علیمون فرمیږي چې کوم سړی د مرګ لایق نه وي دی ته مړ کې دا بیا ته پې ظالم یې دا بیا دی ظلمان دی شهید دی حقیقي شهید دی دی چې دی ولته په موقع باندې وفات شي علاج معالجې لمبار په ده باندې نشیرو د یې بید سلې لمبار په ده باندې نشیرو نو دا شهید حقیقي دی او یاري چې دلته شیخ مارکیټ باندې واقعیا پیښه شوې وه یې هغې په باره کښې موږ دغه حکم ورته وکړو هغې چې دا باقاعده دا پوښتنه وکړله چې میږه ورور د لوڅه دا بل ورور د لوڅه دا هغه شو لوڅه د موږ ورته وویل چې دا شهید شهید حقیقي حقیقي دی دی مفتي صاحب یو په دغې غږ کښې چې هلته کې مو بنیادي مشکلات دي آیا ځکه دا هغه خو دي د غسل پوښتنه کوي چې یاره دا دې مړ شه میږه ولامبه وي که نه ولامبه وي شهید وي که نه وي شهید خو دا غسل نه ورکول دغه ورچړول قبر ته انشاءالله زه په دا کیسه درڅه چې دا غسل څه حکم دی مفتي صاحب په دغې کښې یو غټ مشکلات دا وي چې انسان دی هر انسان تر یوه حده پوره ګناهګور دی موږ ټول د الله ګناهګورون یو علما لیکلي دي چې د کوم سړي ته مرګ د شهادت وشي که دی څه نه څه فرض کا ژیره نشته دی فرض کا نور دی داس په سنت برابر نه دی بیا ته دا ته مه خفه کېږه چې دا خو لکه چې نشه شهید داسې کېدلی شي تصریحات موجود دي چې یو سړی په داسې حالات شي وي چې ظاهري پوزیشن او واقعتا دا عالم نه وي دا یو تبلیغي نه وي دا یو باشره نه وي خو د سره واردات داسې وشي چې او د شهادت ټول واردات وي د دې تفصیل په مطابق نو بیا د سړی دی ته نه خفه کېږي دا شی نه د شهادت خرابوي نه دا د شهادت نه خرابوي یو یې میشتو چې دا په ځین شوي دا مې ځکه درته وویل چې موږ سره خو واقعیت پیش کېږي یو ورته مخکې داسې واقعیا پیښه شوله چې چا پوښتنه وکړله موږ ته درته وویل چې نوس ویلوډي څرنګه وي دا ورته وویل چې نوس ویلوډي ټیک نه وي دا د مو په کیسې په مطلب نشه پوي آی ولامبوه حالانکه واقعیتا خبره ده دو چې هغه مرکړه اغلی کړه و د وی چې غنه چیرې ژیره نشته دی یا ټوپې نه په سره وي سبق اسلام ټول ژیره تا ودرغله دغه وجنه د وی چې غنه یا فرض کا په ځن یو ورته سره کښینی نو لاندې دا ته خبره خلاصه مفتي صاحب دادو چې کیم سړی د مرګ لایق نه وي څوک یې مړ کو هغه شهید حقیقي دی ادا قبر ته د جومی سره د وینې سره د زخمی سره ورچوي دا البته کچیره داس و چې دا ځون کدان په ویش هسپتالینه ته یو وردیله اوري منتقل کټیم په تیر شو بیا د احکام په بیا دا شرایط می د ځکه بیان کړل چې د ټولو خیال ساتل شي یو مفتی صاحب عالمون فرمیږي چې د ډاکو د لوسا د غله د لوسا د غارنګې لکه د مقاوه شوه فایرینګ وشو په دا مقابون دي چې خوشې ګولې وراده شوله په دغه مقابون دي چې څومره کسونه کېږي دا د شهادت به حکم شي دي نو په کوم دي شي البته یو داستو چې د چانه غلطي سره څوک مړ شو غلطي چې مړ شي هغه ته قتل خطا یي په ویشه شهادت نه وي د اخرت غا خو وي خو د دنیا شهادت ونوي بل مفتي سره اهمه خبره ده چې ډیر ملګری داس وي چې سړی خو ویلم به وي شهادت خیانه په خرابېږي دا بیا نقطه مخبله هم په ذهن شوه اصل شي خبره ده د مفتي صاحب مخبله خبره کوله او شته د انتر جوړای شو مفتي صاحب الله پاک طالبونه ته جزای خیر ورکړي علمون فرمیږي چې کله یو انسان مړ شي کنه دا د مرګ سره سره په خپل یو قسم داس شي لکه چې د ووت شي او داسې موت شي دا داسې په دای یو قسم دای د غسل لاحق شي دای د داسې غسل لاحق شي یو شهید دای چې عادي دغه غسل لایق نه ګرځي او دا ټیک خبره ده چې کچېره یو سړی په حقیقت شي شهید و میش دای ولامبو و دا خو شهادت نه خروپیږي خو د میش د پوره حکم دادای چې میش نه لامبوي داسې وړي کې غونډه غانه د چې سړی خیر دی لکه مستخب خبره وي سړی وایي چې خو چلو په دامه د عمل یو لکه وایي چې نه مې دی کړی نه لامبول دا د شریعت مطلوبي حکم دی دا امر یې کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم باقاعده په جنګ دا اهمه کیسه ده چې د وضاحت وشي چې دای نه ولنګيږي اچھا مفتي صاحب دا په سم شروع الله د جزای خیر درکو دا سره مو چونکه شهید خو څو قسمه لیکل شوی دی یو دا شهیدای چې کیم به کی په وینې سیر لړلای چا د لوسا لایک نه وی لوړ شي په باندې شهید حقیقي دی
شهادت احکام په دنیوي په ده باندې لاګو کیږي دا نه مورای ځینې ملګري په ځینې کښودا سول هم ویل چې سړه استوزونه تو خیر دا په دوی په ټوپی کې چې پلاره ولويږي چې دا شهید دی چې تا غون نامر شي چې دا شهید دی بالکل لکه آی خلک په میان چې بالکل دا بالکل سوچ ویل شي بالکل کنه بالکل شهادت خوري اکسیډنټ یو بالکل مطلب بالکل یو زنانه واده ان ول بچي ولادت په وخت شهید ته فوتی رغلا شهادت ته خو چونکه په هغه ا د اخرت دی ا د اخرت شهید حقيقي نه دي نو شهادت مرتبه دو خو په دې شهید حقيقي نه کم مرتبه دو خو د اخرت په حواله سره هغه شهیدون دي آفرین مفتی صاحب د وو سمین نه دا درخواست دی چې وقتا مسائل خو مشکل وي خو کله کداس واقعیا پیش کېدله یمو د نه دا درخواست دی چې کله واقعیا پیش شي په کور شي هغه کاس چې اده خبره پیږي په خبره پیږي دا څنګه چې خالي څوک ولري چې ته مولوی صاحب نه پښتنه وکړي چې ولم به وي کنه ولم به وي چې کوم په خبره پیږي دا لږ معلومات کوي چې څنګه وشوه دا واقعیا څنګه وشوه څنګه ولګید چیرشه ولګید په مقابل د وفات شو ان شاء الله کفته کو چې د دې طالبونو غول په تناظر شو جواب ورته امین سره چې ورشي هغه لږ دا فائدہ ویل کړه مو کارګل سره چې د تیر کړه چې هغه یو کاسي داسې کسلا جلاو چې زه د پاکستان سره وپیدلې نه چې پاکستان سره کوي داس په وښنو مفتي صاحب چې دا ته یو وړي کې بچای مرشه په دا کله چې ځنه وړي کې نه وځړه نو چې جنوزان په دابر سپول شکه ولا نوري سوزونه ویزه جنوزین لږ دی ورکا خو زه بهرال ور مجبور و نو مور ادا کړی و چې د ژنې جنوزا وکاوي الله دا یو تبلیغي ملګری و چې زای خیر ورکو هغه و چې دا خو مجنون و خو لوانای بیا مو ته احساس وشو چې بیا لوانای دی لوانی روح په جنوزا کې خو هم بیا فرق دی چې ته روح ژنې کې جنوزا وکي خدا خدای بیا غلطه وکړه نه کې تو بو نه څو په موبایل شمه افاته متواتر وړو واته لیکلی چې په دوه د مجنون مو د صغیر جنازه کوي د وړي کې ورکی بیا ما ته دغه ته ډېر غټه دا وکړه چې الله دا ډېر جزای خیر درکو په دا وشتیم چې مفتی صاحب دا واقعیات چونکې ډېر جوتی په کې شي غلی دا کوډر جوتی نو دا وایي دا کیسه ډېر جوت دا کیسه نه الله دې له سمو دا مشتو سره په دا په امر کو الله دې عمل امين